نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين ظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العظيم سورة المجادلة اتشتم پارا اولنی آیاتنا دی سورة المجادلة وی مجادلة پمانا د مباحثی سرا دی صورت کی د یوی زنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا مباحثہ ذکر کی دا صورت اعتبار دا صورت مدنی صورت تھی نبی علیہ السلام ہجرت نباد نازل شوی دی اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا اتب انجوستم دی دا نزول پر لحاظ سرا یوسل پنزم دی دی صورت کی 3 رکوعات 2 آیتن دی دی صورت دا مکی صورت سرا ربط او مناسبت دا دی چبا مکی صورت کی دا جاہلیت دا زمانی دا رواج رہبانیت تردید شو اس پا دی صورت کی دا جاہلیت دا زمانی رواج زہار پمانا دا حرمتی ابدی سرا دا دی تردید ذکر کی گی زہار محرماتی ابدیوں کی دخپلی بی بی دیو اندام یا دا طول وجود چاہیتا پا محرماتی ابدیوں کی قتل ناجائز وی دا غیسرا دخپلی بی بی دیو اندام تشبیح ورکول دیتا زہار وی دخپلی بی بی دا محرمات ابدیو دا یو اندام یا دا طول وجود سرا تشبیح ورکول دیتا زہار ہوئی لکہ یو صریح پہ بی بی توئی انت علی کزوہر امی تو پما بانداسی لکہ زما دا مور ملا دا مور محرمات ابدیو کدا او دا مور ملا تکتل دا حرام دی نخپل بی بی دا مشابه کرا دا خپل مور دا ملا سا دی تویلشی زہار جاہلیت پا زمانہ کی دابا دا طلاق نا سخت مسئلہ و نو دا مسئلہ دا زہار دا دید جاہلیت دا زمانی چکم رواج او رسم و داغی تردید پا دی صورت کی گی شان نزول دا دی صورت دا سے دی یو بی بی دا داغینم دی خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا
دي خاوندي حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ دی بی بیتا دی خپل خاون اوی انت علی کا زهر امی تو پما باندې داسې لکه زما د مور ملا. جاہلیت په زمانه کې د دایمي حرمت لپاره حضرت خولا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراله چې ماته دی حکم بیان کړي. په دې وخت کې د زهار حکم نو نازل شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیبی ته وی چې زما د رأی مطابق ته په خپل خاون باندې حرام ای د ټول عمر لپاره. حضرت خولا رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روان شو او ډېر جړا فریادونه شروع کړل. وی چې ځواني خو مې د خاوند سره تېره شو او هغه ماته اوس د زهار الفاظ وی اوس به زما او زما د بچو څه کېږي. زه به ځان سره زه د بچو سره به اوس څه کړو خاوند چې به ما باندې زهار وکړو. دی زنانا آواز اللهم انی اشکو الیک یا اللہ زخپل فریاد تا تکوما. اللہ تے فریاد شروع اللہ جل شانہو دا دی زنانا فریاد ووریدو او دا آیاتون نازل کرو چکم سڑی خزی سر زیہار اکو دا خزا فدی خاون باندی موقت حرام شو. دا خاون با دا زهار دا وجینا یا غلام یا وینز آزادی او دا زهار دا وجینا دا غلام دا وینز طاقت یہ نوی دو میاشتی پر لپسی وجیب نسی د ښځې ته د نزدېکت نه وړاندې او د زهار د وجې نه به که د دې طاقت یې نه وي چې 2 میاشتې روژې ونیسي نو شپېتو مسکینانو ته به 2 ټیمه ډوډۍ ورکړي. دا مسله د زهار د دې زنانا متعلق الله پاک د دې صورت د ابتدایي آیاتونو کې نازله کړه. یو پیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په یو قافلې سره روان د خپل دور باچاو یوې زنانه سره ډېر وخت واغشت. خلک وی عمر فاروق صاحب خلیفه عجیبه دی د یوې زنانه سره دومره ډېر ټیم تېر کړ. خلک قافله ولاړ د انتظار کوي او دې زنانه سره ولاړ دي خبرې کوي. مشره بوډۍ زنانه وه. عمر فاروق رضی الله عنه ووی تاسو ته څه پته ده دا زنانه کومه زنانه ده؟ دا هغه زنانه ده چې الله پاک د دې فریاد اورېدلی دی. زه به یې څنګه نه ولم چې زه مخلوق یم. دا حضرت خوله ده. دا آیاتونه دې صورت د اولنې رکوع د زنانا د فریاد متعلق نازله ده. په دې رکوع د دې صورت کې مسله د زهار ذکر کیږي. د زهار احکامات ذکر کیږي. د الله جل شانه د طرفنا شفقت ذکر کیږي او بیا د کامیابی اصول ذکر کیږي. بل کافرانو لپاره د جهنم وعیدات ذکر کیږي او بیا عقیده د قیامت ذکر کیږي. نو فرمایي
قد سمع الله قول التي پتاکی سر اوردا اللہ پاک کلمہ او وینا دا غزنانا تجادلک فی زوجها چتا سر جگل کولا بحث کو پبارد اخبر خاون کی وتشتکی الى اللہ دی شکایت کو اللہ پاک تو اللہ یسمع تحاورکم اللہ پاک اوریدستا سدوار خبر ان اللہ سمیع بصیر بشک اللہ پاک اوریدن کیوں فی ذاتی الذين يظاهرون منكم من نساء ما كسان چدي زهار کی استاذ مومنانو د خپل بیان سره ما هن امهاتهم ندي دا زنانا مندي دبي ان امهاتهم الا اللائي ندي دبي مندي مگر زنانا الا اللائي ولدن ما زنانا چدي يزيد ولدي وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا او یقین خامخادی وی وینا من القول ددروغ بد وینا وزورا او ددروغ وینا ان اللہ لعفو غفور بشک اللہ پاک عفو کون کی بخون کی ذات تی والذین یظاہرون من نساء معاکسان چلی زہار کی دخل بیان سرا ثم یعودون لما قالوا بیادی اگر دی خپل وینا ما تولتا فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا پس لازم دی پد بازید ازاد ولد یوی رقبی که مومن بیو که کافر بی مخید نزدیکتنا ذالکم توعدون بی پدی خبرتاست نصیحت کولشی والله بما تعملون خبیر والله پاک ساسو پاول خبردار دی فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فسوچ نمو میرا قبان دوان دی لازم دی تو میاشت روجی پر لپسی من قبل یتماسا وڑان دی دنزدیکتنا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا پس گوچا طاقت نبی دو غلام ازاد ولو یا دروجون ولو پس لازم دی پر دوان دی طعام ورکول شپیتو مسکینانو توڑان دی دنزدیکت ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله دا احکامات دا دید پارا دی تاس ایمان نوڑی پا اللہ پا رسول دا اللہ وتلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ پاک وللکافرین عذاب علیم دا کافران دا پارا عذاب دردناک تی ان الذين يحادون الله ورسوله بشکا کسان چاہی مخالفت کوئی دا اللہ پاک و دا رسول دا اللہ کبتو دی بزرل اکریشی کما کبت الذین من قبلهم لکا سنگش زرل اکریشی وآخرت دین اولاندی وقد انزلنا آیات بینات و پتاقی سرمم نازل و آیات احکارا وللکافرین عذاب مہین و دا کافران دا پار عذاب رسواکون کری یوم پارت باندی یبعثهم اللہ جميع چلا پاک برا پورتا کری طول فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا پس اللہ پاک بخبرداری ورکی دی تردید پا عملونو باندی اسا اللہ ونسو اللہ پاک محفوظ کری دی عملونو دی ارکڑی دی اخبر اعمال اللہ علا کل شیئن شہید اللہ پاک پارسل باندی گواہ دی علم تر ان اللہ امخرقو کی دا اللہ جل شانہو کمال علم ذکر شو پس پدی رکو کہ ہم اللہ پاک کمال علم ذکر کی پدی رکو کی اللہ پاک دا پٹو مشورونا منع فرمائی چی دا گناہ پٹ مشوری تاس کوئی نچے سو کسانی یو درسر اللہ پاک وی ستاسو پٹ خبری اللہ پاک اوری چه پٹی خبری خپل منز کی کوئی اللہ پاک بتاس طبیعت دی بدلہ هم درکی اسینا چه ستاسو خیال لوی چه زمان پٹی مشوری سوک نوری اللہ پاک ستاسو پٹی مشوری هم وینی اوری بل یهودیانو دا مسلمانان دا خپکول دا پاربان چی کلی مسلمانان اولیدل نو پخپل منز کی بے پٹی خبری شروع کی دا پارا دی چی مسلمانان خفش
او بیا بچی کله دی نبی علیہ السلام ته سلام اچو نو سلام به هم په صحیح طریقې سره نه اچو نبی علیہ السلام ته د سلام الفاظ نوی السلام علیکم بلکې وی به السلام علیکم بیماری دی پتاسو نو الله جل شانه فرمای چې دا منافقان يهوديان د دې ټکانا هغه جهنم دی او بیا الله جل شانه د نیک پټي مشورې ورکول خپل منځ کې کول اجازه ورکړي ادا يهوديان منافقان چې خپل منځ کې پټي مشورې کوي د مسلمانانو خلاف دا د شیطان ملګری دي ځکه دا مشورې دي پټې کوي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ مجلس کې کېناستو وسره صحابه کرام بدری صحابه راغلل نو نبی علیہ السلام چې کېناستو نو د صحابو ته ځای نه ملاوي نو نبی علیہ السلام بعضې صحابه کرامو ته تاسو دې ملګرو له ځای ورکړئ بعضې ملګري پاسې دې ملګرو له ځای ورکړئ منافقانو ته د خبرو مکمل شو ګورو ایسه کسانو ته ځای ورکړي او څه پاسئ الله جل شانه فرمایي مومنانو کله چې تاسو ته وویل شي چې په مجلس کې فراخي راولي یو بل له ځای ورکړي نو تاسو یو بل له ځای ورکوئ الله به در باندې فراخي راولي مجلس کې کښېنئ او مجلس کې د څه ملګرو د ناستې ځای شته او د څه نشته نو چاته چې ځای میلاو شوی دی دی د نورو ملګرو سره د فراخۍ معاملو کې دې ته ځای ورکړي او بیا د علماء فضیلت الله پاک ذکر کوي چې کوم کسان مؤمنان دي اهل علم دي الله پاک دې ته ډېرې درجې ورکړي په نسبت د نورو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کله مجلس کې ناستو نو بعض منافقان يهوديان براتل او نبی علیہ السلام سره به خبرې کولې اوږد مجلس پرې کړو نو هغه صحابه کرامو ته لږ ګران پرېوته مالدار منافق و يهودي و هغوی به اوږدې قصې کولې او دې غریبانان به په انتظار باندې ناست نو الله جل شانه حکم نازل کړ کله چې پیغمبر سره تاسو خبرې کوئ نو د هغې نه وړاندې به صدقه کوئ هله به بیا تاسو خبرې کوئ بیا چې کله د صدقې حکم نازل شو نو ډېرې مسلې به خلکو د صدقې د نشوالي د وجې نشوې ذکر کولې تپوس به یې نشو کولی نو هغه مسلې به دې بیا نه بیانولې ځکه چې هلته پیسې نه وي هلته به د مسلې ضرورت و نو مسله به یې پرېښودله تپوس به یې نشو کولی ځکه چې هلته به دې سره پیسې نه وي نو الله جل شانه آیت نازل کړ چې تاسو د الله پاک او د پیغمبر تابعداري وکړئ دا ستاسو دپاره کامیابي ده او خیر دی بغیر صدقې نه هم خبرې کوي خو داسې مه کوئ چې نورو مسلمانانو ته پرې تکلیف میلو شي د دې رکوع په اولنی آیت کې عقیده د حاضر ناظر ذکر کیږي الله پاک حاضر ناظر دی هر ځای هر چا سره قطع نظر د دخول او د خروج نه زمونږ د اهل سنت والجماعه عقیده دا ده چې الله پاک هر ځای حاضر ناظر دی بلا کیف مختصرا بعض اهل بدع عقیده داره چې الله پاک په عرش باندې حاضر ناظر دی او په هر ځای کې حاضر ناظر نه دی که څوک هر ځای حاضر ناظر مني وایي دا د شرک عقیده ده لیکن دا عقیده د اهل بدع ده
چې په عرش باندې حاضر ناظر مني په اعتبار د ذات سره او هر ځای کې نه مني او هر ځای حاضر ناظر باندې فتوا د شرک لګي کفر لګي د عقیده د اهل بدع ده. اهل سنت والجماعه عقیده دار چې الله پاک هر ځای حاضر ناظر دی په اعتبار د ذات او په اعتبار د علم سره. خو بالله کیف داغي دلیل د آیت الله پاک فرمایي چې تاسو خپل منځ کې درې کسان خبرې کوي څلورم در سره ځم او پنځه چې خبرې کوي نو شپږم در سره ځم او کله خبرې کوي کډیر روزه در سره یم کم ځای کې چې داخله پیزه ور سره یم. الله حاضر ناظر دی. نو فرمایي الم تر تنغور ان الله بشک الله يعلم فيه ما فاسبان في السماوات جپاس منو کی جما فاسبان في الارض جپسمک کی دی ما يكون من نجوى ثلاث نبو يوم مشورات درو کسان الله ورابعهم مگر سلورم پک الله پاک دی سره ولا خمسه نو پنځو کسان مشور الا وسادس مگر الله پاک وسرش پکم ولا ادنا من ذلك انکم د دین والاكثر النزيات إلا وما بينما كان مگر الله پاک د دې سره چرته چې دی کوم نه بیا عملو بیا الله پاک خبرداري ورکړي دي تر دې په عملو یوم القیامت پر ورځ د قیامت. ان الله بكل شيء عليم بشک الله پاک پاسي باندې پیډ علم تراتنه ګور الذين كسان تنهو عن النجوى چې دې منکړي شوې دي د پټو مشورونو ثم يعودون لما نهوا عنه بعده واپس کیږي هغه کار ته چې دې د هغې نه منع کړی شوي دي تناجون بالعدوان دې مشورې کوي په ظلم په ګناه په ظلم باندې ومعصیة الرسول په نافرمانۍ د پیغمبر علیه السلام اذا جاءوک کله چې دې تا ته راشي حیوک دې تا باندې سلامتي بما په هغه الفاظ سره لم يحييك بالله چې الله پاک تا ته په هغې باندې سلام نه دي ویلي ويقولون في انفسهم او دې په خپلو زړونو کې وایي لولا يعذبنا الله ما نقول ولمن تعذاب نرا کوي ځان په وینا حسبنا الله حسبهم جهنم کافی دي پر جهنم یسلون دي بداخلي یغی ته به سر مسجد دې بل ټکانه ده. یا ایها الذين امنوا مؤمنان اذا تناجيتم فرج تاسو پټي مشورې کوي فلا تتناجوا بالاثم والعدوان تاسو مشورې وکړئ د ګناه او د ظلم او معصیت رسول پیغمبر علیه السلام د نافرمانی وتناجوا بالبر والتقوى تاسو مشورې کوي د نیکۍ او د تقوا واتقوا الله الذي الیه تحشرون تاسو یې د الله پاک عذاب نه چاغه ته تاسو ټول جمع کولی شي. انما النجوى من الشيطان بشك پټي مشورې د شیطان طرف نه چې د ګناه مشورې ویلي يحزن الذين امنوا لپاره چې خپکه مؤمنان وليس بدوارهم شيئا الا باذن الله او ندب حذر ورکول کې مؤمنان لرا الا باذن الله مگر د الله پاک په اجازه. قال الله فليتوكل المؤمنون الله پاک باندې پکای چې توکل کې مؤمنان. يا أيها الذين آمنوا المؤمنان إذا قيل لكم تفسحوا كجتاس تويل جتاس فراخير ولي في المجالس فمجلس نوكي فافسحوا كستاس فراخير ولي يفسح الله لكم الله پاک بفراخير ولي بتاس باندې إذا قيل انشروا كجدي تويل شتاس پاسي دخل زينا فانشزوا پستاس پاسي يرفع الله الذين آمنوا منكم الله پاک کچتی دای خلق چ مؤمنان دستاسن والذین اوتوا العلم علماء دستاسن درجات درجی والله ما تعملون خبير والله پاک تاسو عمل باندې خبردار. يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول مؤمنان فاستاسوا مشوره کوي د پیغمبر علیه السلام سره فقدموا بین یدی نجواکم صدقه تاسو وړاندې کړئ د خپلې مشورې نه صدقه ذلکم خیر لکم تاسو لپاره بهتر او زیاته پاکوونکې ده. فإن لم تجدوا پس که چېرې تاسو نه مومئ صدقه فإن الله غفور رحیم بس بېشکه الله پاک بخښونکی مهربان دی. اشفقتم ان تقدموا ایا تاسو یریږئ د دې چې تاسو وړاندې کړئ بین یدی نجواکم صدقات وړاندې ستاسو د پټو مشورو د پیغمبر علیه السلام سره صدقې فإن لم تفعلوا چې تاسو دا کار ونه کوئ تاب الله علیکم الله پاک رحمت نازل وکړي په تاسو باندې فاقیموا الصلاة وتاب الله علیکم الله پاک رحمت نازل کړي په تاسو باندې فاقیموا الصلاة پس تاسو قائم کړئ منځ واتو زکات او ورکړئ زکات او اطیعوا الله ورسوله تاسو الله د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړئ
الله خبير بما تعملون والله پاک ساسو عملون باندې خبردار دي. الم تر الذين قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. مخکې رکوع کې د منافقانو قباحتونه ذکر شو، په دې رکوع کې هم د منافقانو قباحتونه ذکر کیږي. الله جل شانه د منافقانو حالت بیان چې نه د مسلمانانو سره پوره ملګری دي او نه د کافرانو سره پوره ملګری دي. د دې منافقانو د صحابو سره په مجلس کې د ناستې راز دو چې دوی به د مسلمانانو په پټو خبرو باندې ځان خبرو او په هغې باندې بیا کافران خبرول. نو الله پاک فرمایي چې دا نه ستاسو پوره ملګري دي او نه د هغې پوره ملګري دي که دوی تاسو ته قسمونه خوري چې موږ مسلمانان یو خو دروغ وایي. بیا د دې منافقان نتیجه الله پاک ذکر کوي. د منافقان د قسم خوړلو مقصد ذکر کوي. دوی دا قسمونه دې دپاره خوري چې خلک د دې په خبره باندې اعتماد وکړي، د ډال په طور دې دا قسم استعمالوي. او بیا د دې منافقانو د دې کافرانو د دې د مال اولاد عدم انتفاع ذکر کوي چې دې به هیڅ قسم فایده په دې باندې وانه خلي، اگر چې دې ته دنیا کې دې سره ډېر مال اولاد وي، انجام جهنم دی. بیا د قیامت پورې د منافقانو دروغ ذکر کوي چې په قیامت کې هم دا منافقان دروغ وایي او سبب د دې د نفاق ذکر کوي چې په دې باندې شیطان غالب شوی دی. او بل د الله جل شانه د مخالفین انجام ذکر کوي چې څوک د الله او د پیغمبر خلاف وي دا خلک به ذلیل. بل د مؤمنانو صفت الله پاک ذکر کوي چې د مؤمن صفت دا دی چې دی به د منافقانو سره د الله د دشمنانو سره مینه نه ساتي. اگر چې د الله دا دشمن د دې مسلمان رور وي، زوی وي، پلار وي، قبیله وي، خو چې د الله او د پیغمبر محبت خلاف شي نو په دغه صورت کې به د مسلمان د الله محبت اخلي او د پیغمبر محبت به اخلي. د منافقانو او کافرانو د الله دشمنانو نه به ځان ساتي. که یو سړی د هغه ورور کافر دی، دی به الله پاک اخلي، ورور به نه اخلي. زوی دی کافر دی، الله به اخلي، زوی به نه اخلي. قوم قبیله کافر دی، الله به اخلي، پیغمبر به اخلي، تا کافر قوم قبیله به نه اخلي. دا د مسلمان شان دی. که زویم دی کافر شو نو زوی به نه اخلي، الله به اخلي. مینه به د زوی سره نه ساتي، د الله سره به ساتي. دا د مؤمن صفت او د الله جل شانه د دوستانو صفت دا دی. نو فرمایي الم تر تنظر الى الذين كسانوا تولوا چې دې دوستي کوي قوم د داسې قوم سره غضب الله علیهم چې الله پاک غضب لګړي په دې باندې ما هم منکم نه دا منافقان ستاسو نه ولا من او نه کامل د دینه ويحلفون على الكذب دي قسمون قري په دروغ باندې هم یعلمون دي خفيږي په دې خپل دروغ باندې. قاد الله لهم عذابا شديدا الله پاک ورکړي دي پر عذاب سخت انهم صحابه كانوا يعملون يقينا للبدع كان چې دوی کوي اتخذوا ایمانهم جنتا دین ور خپل قسمونه د ډال په تور فسدوان سبیل الله پذي خلق بندي د الله پاک د لار نه پر عذاب هم د دې پر عذاب رسوا کوم کې لن تغني عنهم مال بیس پیدا ورنه کې دي تر دې مال ولا اولاد مو د دې بچي من الله شهد الله د عذاب ته مقابله کې دي سیس ولا کا اصحاب النار فيها خادم بخا خامندان دور دي فيها خادم دی په دې اور کې همیشه د پاروي یوم باغرت باندې یبعثهم الله جميعا الله پاک دې ټول الله پورته کې فيحلفون له دی قسمونه کوي الله ته کما يحلفون لكم لك څنګه چې دي تاسو ته قسمونه کوي ويحسبون انهم على شيء دي بګمان کې چې یقینا دي په یو حال باندې په یو کمال باندې لا خبردار انهم الكاذبون یقینا دي دروغجن دي. استحوذ عليهم الشيطان غلبه کړی دا په دې باندې شیطان فانسام ذکر الله پس هر کړی د دین ذکر د الله اولئک حزب شیطان دا ډله د شیطان دا ان حزب شیطان والخاسرون اخرون د شیطان او تاوانیان دي.
ان الذين يحادون الله ورسوله بشکا کسان چې مخالفت کوي د الله او د پیغمبر د الله اولئک فی الاذلین دا کسان چې په ذلیل خلقو کې كتب الله لكل الله پاک لاغلبن انا ورسولي چې خامخا ز غالب زما پیغمبران بغالب ان الله قوي عزيز بشک الله پاک قوي زور او عزيز غالب ذات دی لا تجد قوما تبنوا قوم يؤمنون بالله ما لري الله باندې واليوم الاخر ورځ اخرت باندې مؤمنان بنبني يوادون من حاد الله ورسوله چې دې دوستانه کوي د الله او د پیغمبر د دشمنانو سره مؤمن با د الله د دشمن سره مینه نه ساتي ولو كانوا آباءهم چې دا د الله دشمنان د دې پلاران ولې نوي او ابنام یا زامن ولې نوي خوانم یا ورونه او عاشر او یا قبیله اولئک دا کسان چې دي كتب في قلوبهم الايمان الله پاک مقرر کړی دی په ځونه کې ایمان او ایدهم او دې مضبوط کړی به روح منه په خپل جانب نه روح باندې ويدخلهم الله پاک بداخل کې دوی جنات انداس باغون تا تجري من تحت نار چې به یې بلند غیظ او نهرنا خالدین فی دی به همیشه پدې کې رضی الله عنهم رضوانو الله پاک راضی دې نو دی راضی الله پاک نو لا حزب الله دا کسان چې دا ډل د الله پاک دا الا ان حزب الله هم المفلحون یقینا ډل د الله پاک دا کامیاب دي